نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. الحمدلله دا الله په توفیق او طاقت سره سوره مائده سلورم نمبر رکو بنن شروع کو درایمه ختم شوی دا. پرونه رکو کې الله سبحانه وتعالى بیان او فرمایلو د اهل کتابو د دوړو فرقو یعنی د يهوديانو او د نصارو او دا او فرمایل چې د دوړو عقیده غلطي دي او دوی په خپل کتاب باندې پوره عمل نه کوي او دوی صحیح سي د خپل کتابونو نه حذف کړي دي پټي کړي دي. خاص طور د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم یعنی دنیا ته تشریف راوړو او د بنی اسماعیل کې د پیغمبر د پیدا کېدو دا دای پټ کړی دي او بل په احکاماتو کې رد و بدل کوي. دا الله په احکاماتو کې رد و بدل کوي. هغه له ایلی والی ګوري او هغه ځان ته یعنی سمي او بیا مطلب دا چې پای باندې پیسې اخلي. دا الله په کتاب باندې دا پیسې غشتل دي ته وي چې دا الله یو حکم بدل کی او اسانتیا پکې راولي او پیسې واخلي رشوت واخلي. نو دا ټول خبره الله پاک تفصیل سره بیان کړي. اوس الله پاک د اهل کتاب مخکې نور بیان فرمایي چې الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایلی نو سیوته فرمایلی واذ قال موسی او چې کله وی الله پاک موسی علیه السلام ته او واذ قال او چې کله وی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي اے زما قومه اذکروا نعمت الله یاد کئی نعمتونه د الله علیکم چې پتا سوی کړی دي اذ جعل فیکم انبیاء پدې خبره باندې چې وی ګرځول پتا سو کې انبیاء یعنی پیغمبران نبیان پتا سو کې رولېګل وجعلکم ملوکا او بادشاہان تاسو کې جوړ کړ. انبیاء خو څنګه چې موږ پرون په درس کې ویلو چې یعنی مطلب تقریبا د زرو نه زیات انبیا په دې کې راغلي دي. د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په وخت کې یعنی په دې درمیان عرصه کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي او دې کې بیا ډیر انبیا داسې چې الله سبحانه وتعالی هغه لا نبوت سره بادشاہت ورکو. سليمان علیه السلام، داوود علیه السلام او نور انبیاو کې الله سبحانه وتعالی داغینه علاوه په دې کې بادشاہان الله پاک جوړ کړ لکه جالوت کنه. نو دغه شانتي یعنی نور پیغمبران الله پاک په دې کې جوړ کړ او دې سره بادشاہان یعنی الله پاک ول بادشاہي ورکا د سره لپاره د ازمایښت لپاره. الله چې ګوره دا یو سړي له عہده ورکړي کنه عہده سلطنت ورکړي بادشاہت ورکړي صدارت ورکړي وزارت ورکړي دا د امتحاني چې دې په دې کې څومره زما په حکمونو باندې عمل کوي. دا چې کچھ سره غریبي اری او سره را داوا کوي یا بس شریعت ډېر خده
او دا داسې دی دا داسې دی او دا داسې دی خو چې کله ولا مال او دولت او دغه راشي که نه او بیا خبرې بلبل شانتي شي بیا د خلکو مسایل هم ورسره راشي نو دغلته بیا سړی په امتحان کې پروزي د خپلو د پردو زړه ساتل هم ولا راشي نو دا خبره بیا ګرانه شي نو په دې کې بیا د الله احکام پوره کول دا ډېر سخت شي نو ځکه دې ته امتحان ویلی شي نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دوی له مې بادشاهي هم ورکړه وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین او درمه کې تاسو ته چې نه مې ورکړي چا لم دومره نعمتونه په دغه وخت کې په عالم کې په ټوله دنیا کې د دوی عمره نبیان او دومره بادشاهان په بل قومونو کې نور راغلي او دوی له چې کوم الله پاک په کومه ځمکه کې بصیره ورکړې وه رهایش ورکړی نو هم ډېره ښکلې ځمکه وه د شام او د فلسطین او د لبنان او دا علاقه ډېره ښکلې زرخیزه علاقه ده نو دلته کې الله پاک فرمایي چې یا اوس ورته بیا فرمایي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي ای زما د قوم رونو داخل شي تاسو هغه ځمکې ته كتب الله چې لیکلي دی الله سبحانه وتعالى هغه لکم ستاسو لپاره څنګه بل ځای کې الله پاک فرمایلی دي کنه چې کله دی هغه مړزان او تورنجبین خوړه نو یې چې په دې باندې موږ خپل خراب شو ستا رسکون شي پکار دی رسکون شي خو او دالونه پکار دي پیازونه پکار دي او دا پکار دي او هغه پکار دي نو دای چې کله دا خبرو کړه الله وتعالى فرمایي چې بس دای دې لاړ شي قوم عمالقه سره دی جنگيږي او هغه خپل ځمکه ربات شي ته واپس واځي خو لا تخصیص دي کنه الته د فرعون نه تخصیص او مخکې راغی نه را تخصیص نو دلته کې مطلب دا چې آیته په خپل ملک قبضه کړی و نو الله پاک وتعالى فرمایي چې تاسو داخل شي هغه مقدس ځمکه ته چې بیت المقدس والا ځمکه ده التي كتب الله لكم چې هغه لیکل الله پاک تاسو لپاره ولا ترتدوا او پس پاپ کیږي ما د مقابلین یعنی شک مکوئ په دې خبره کې چې الله کوم شک خبره فرمایي چې تاسو لپاره لیکل نه تاسو ته ملاويږي خو له خو جدوجہد وکوي کړه دا څه نه غواړي چې بس تاسو حلوا خلق تیار کی او د تیمخ تکید او بیا توخري کنه نو ذکر دلته کې الله فرمایي چې پدې کې شک مکوئ دا الله پاک تاسو لپاره لیکل او پس پاکيږي یمنا علی ادبارکم فخپل شاګانو باندې مو واپس کیږي یعنی سره جنگ نتیق تو کې چوغوري چیر دی کې خو بمړ کېدلم یو زخمون کېدلم بس بیا ورو تختی فتنقلبوا خاسرین نو که چردا سمو کو او بشار او تختی یا جنگ نو تختی نو بیا به تاسو د نقصان والا نشي په هر زمانہ کې هغه دغه وخت کې خدای مسلمانانو کنه مسلمان د پاره مرګ او جون دواړه چې کوم دی نو خوشحالي ده چې مړ شو نو شهید شو جنت ته بلار شي او کپات شنو غازی شو خو چې صحیح یعنی مسلمان دا خو د الله پاک ته حکم چې کافرانو سره جنگيږي کنه امالکه کافرانو کنه دوی په ځمکه قبضه شي د خپل ځمکې لپاره جهاد کولو دا بیا چې ول الله پاک جالوت وکړو اورېګه دا بیا په کډېره لوی کیسه ته راشولا جالوت خو بیا ډېر رستو راغو دا جالوت دای بادشاہ دلته کې صلی الله پاک فرمایي چې کچې تاسو واپس شئ د دې جنگ نه او خبره مو نه منله نو بیا به نقصان والا نشي قالو نو دیسوږي یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فيها قوما جبارین پدې کې خو یو قوم دا سری چې هغه ډېر زیات طاقتور دي مونږ خداوري دي چې غټي جوسي دي او ډېر زهدي نو موسی علیہ السلام دا سکارو کو د واقعیات اوریدلو هغه ورته چې زه خیر ورګه دا سکار وو چې د حالات او معلوماتو لپاره بس کسانو لګو نو هغه په پتو کې نو بیا به تاسو ته وایي چې څه حالات دي
د دې نه هغه 12 سرداران چې دې لپاره کوم مقرر شي الله پاک مخکې فرمایي چې 12 سرداران دې لپاره مقرر کړ د الله په وحی سره موسی علیه السلام د دې هر قوم نه یو سردار مقرر کړ 12 قبیلې وي هغه 12 سواره راوغوښته وته وی چې دا سې کار چې تاسو لار شئ او الته تجارت په دغه باندې لار شئ او تجارت دغه سره لار شئ د دې حالات وګورئ خو ته دا وی چې دای جوسی موسی ډېر غټي دي خو الله پاک دا مونږ سره د مدد وعده کړی دا نو دای جوسو موسو ته نه ګورئ او تاسو به یاره نه کوئ خو چې تاسو دې قوم ته راشئ نو بیا به ورته اول به مال راشئ چې تاسو سولې دو ای چې څنګه تللی د نور زامنو بس هغه ته چې پړومبي چوکۍ باندې ورغلو ای وی الکه دا خو مخبران راغلي دي نو یو پکې یو ډېر غټ سپایي او هغه ډېر وی دونه لوی کدی او ډېر لوی دغه ورونه دا ټول داسې رانیولي دي غېږه کې نیولي ورته یې څه کوئ تاسو دلته ښه چې نیولي دي نو ډېر واقعات په اسرائیلیاتو کې راغلي دي خو مفسرین حضرات وایي چې دی کې حقیقت نشته خو لیکن هغه یو دومره طاقتور چې دی 12 سواله وتړل په پوړي باندې او ځان پسې کو بویت بادشاہ له مخې ته ودرول چې دا خو راغلي دي مخبري کوي او دا هغه قوم نه ماته ښکاري نو هغه ورته چې هغه تاسو راغلي وي موږ تجارت راغلي وي ښا نو بس هغه ورته یې وي دی په ګور پرې دی مو دا ماته خلق نه ښکاري دغه هغه ورته وي پرې د مړ وي دی چې لاړ شي چې وي دی خپل خلکو ته چې وي چې دا یو کس مونږ داسې رونی و چې بس دی یو بیا دی خواړو مخه نه کوي اوس که دی مونږ ختم کړو هغه به بیا نور برالیږي فوج رونه لیږي مصیبت جوړیږي دا سکارو کوي چې دی وته پرې دی خو ته وي چې الکا سم شي که بیا مو دی خولي دی نو ګره خبره بني او زي نیخ ای چې څنګه راغلي دی موسی علیه السلام اول ورته چې مال برازي هغه خپل غزان لره وغوښته نو دوی ورته واقعیات ټول بیان کړ چې خدا سي داسې خلک یو ډېر طاقتور دي او ډېر دغه دي نو هغه څه چلو کو چې پدې کې موسی علیه السلام ورته چې ګوره کوم ته دا خبرې ونه کوي بس مونږ سره خدای پاک د مدد وعده کړی دا ټول به تختی دی تاسو ګورئ بس چې او دوی کې وګورځي د بس بیا بزي په مخه هغه وی خجی بس چې تللی خپل مرګور ته ویلي پټ په وګونو چې یو ظالمانو هغه خدا ظالم قوم دی کنه صرف 2 سرداران پکې داسې و چې او هغه پاک دامن او د موسی علیه السلام په دغه باندې خبره باندې عمل وکړو او نور لاسو چې کوم ځای پروپاګاندا وکړه خپل چې سلیپ شو هغه بس یو نو بل ټولي قبيله خبر شوي اخر کې دیا قبيلو تم پته ورغی ورته یاره مو ته خپل سردارانو سره دی ویلي وې دا تاسو نه خبره پټه کړی دا وې دا ټول خفیا خبره را کنه ای بیا خپل راغ نو هغه ورته چې یاره داسې خو خبره نه و خو هم خلک دي کنه مړه جوسه غټي دي نور هغه کې بازاري مازري نشته ای کې هغه شانتي ایمان موجود وي راځي چې ورزو په ای ورته ظالمان تاسو ورو سره ټکرې وای دا خو غر سره ځان له سر جنگولي په خپل ځان وجلي بس ویری دا بس پدې کې چې ویری دا بس دای دا شکارو کوچی موسی علیہ السلام ته لکه راځي کړه ډېر دغه ورته وعظ نصیحت او چې خدای وعده کړی او تاسو کامیاب شي ای ورته چې رورا مونږه پکې دی دلته خبره کوي چې دلته خلاف وایي دی وتوي قالو دی وتوي یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فيها قوما جبارین پدې کې یو ډېر طاقتور قوم دی وان لن ندخلها او من نیو داخلي دن کی حتی پدې خار کی تر دې پوری یخرجوا منها چې دی خپل دغه زینو نوزي نو خپل څوک مکه پری دی یو لیست بکم ته څوک نو پری دی یو لیست مکه څوک تا پری دی نه پری دی کنه نو بادشاہي بیا تا څنګه پری دی نو دای دا شرط کې خو چې نه دای خپل وتی دین مو دای سره نه جنگي فإن يخرجوا
او که چېرې دی وویسته تا د معجزې په زور سره یعنې ودې ویسته دی ووته دغه ځای نه منها د دغه ځای نه فانا داخلون نو موږ بیا داخل شو یعنی الوا په خکې او راوړی او موږ ته کېدی او بس مزیدار او به خورو دا څه چرته کېږي په دنیا کې دا څه چرته کېږي بغیر جدوجہد نه بغیر د جهاد نه بغیر د الله په لار کې د تلو نه دین زده کېږي یو کار هم نه کېږي دې لپاره الله پاک فرمایي چې قال رجلان هغه دوه کسانو ورته بیا وعظ نصیحت کوي وی ورته هغه دوه کسانو من الذين يخافون دا کسانو نه چې یریده د الله پاک نه انعم الله هغه یریدم یعنی الله يرم پزر کی انعم الله دا کړو انعام الله پای باندې یو یوشع علی السلام یو بلو یوشع علی السلام الله پاک بیا رستو پیغمبري ورکه نبوت ورکو د یوشع علی السلام کنه او جی نو دلته کې الله پاک فرمایي چې انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب او هغه باندې چې الله پاک نعمت کړو هغه دوه کسانو هغه وتوي عليهما ادخلوا تاسو داخل شي عليهم الباب په دغه دروازه باندې فاذا دخلتموهم کله چې تاسو داخل شي دخلتموه فانكم غالبون تاسو به غالب شي دغه دوه سردارانو سره دومره د الله په ذات باندې یقین وکړه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام سره هغه یې مرګري شو او هغه یې په حضرت شیخ ټول ته کو چاله تاسو چې څنګه په دغه دروازه ور داخل شي یو بس دغه کې به دوی تاسو ویني نو بس لګه جګړه وو کوي او به کې کني بس تختی بدایي نه الله او تاسو روح واچي تاسو به غالب شي وعلى الله فتوکلوا او په الله باندې توکل کوي ان کنتم مؤمنین که چرتا سو مؤمنان یې په الله باور ساتي توکل په الله کوي نو الله دا کار کوي قالوا نو دی بیا وی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان لن ندخلها من به هرگز داخل نشو ابدا چرم منګه چې دا کوم پکې وی کنه نو نه داخليږي ما دامو ترکمه پورې چې دغه خلق فيها په دغه ځای کې موجود وي فذهب انت وربك نو بس تلارشا او ستا رب نلارشي دا دومره سخت فکره فقاتل او جنگي غيلتا اي سره ان ها هنا قاعدون او موږ خو بدلته بس ناس دا مسلمانانو ګوره د مسلمانانو حیثیت چې کله دنیا پرسته په دې اولګي کنه دین د الله او د آخرت مينتي اوزي بیا بس په دې زور کې چې رسول بنگلي جوړي کوم صبر جیدادونه عالم صبر بار ملکونو تلار شم پیسې سون راجب کوم بینکونو صبر جمع کوم آخرت بیا د مرګ داسې ښکاري مرګ چې بس دی وي بس مرشي بس هر څه نه پاتې شول دا هر څه مسله جمع کړی دي د دې لپاره د ډیر دولت مخالفت چې کوم دینو په اسلام کې راغلی ولې چې دا ډیر غټ امتحان دی رسول الله صلی الله علیه و سلم که دولت خوکړې نو ولې هغه ته بنو ملو شي صحابه ته بنو ملو شي چې کله جهاد وکړ الله پاک ولا بادشاہي ورکوم دا خبره الته ایتم شاشه د مسلمانانو ته خدای پاک سناوي او دا آیات یو صحابي چې کله جنگ بدر کې پرمبیزل معارکه راغه کفار سره نو دا آیات د مخکې نازل شوی نو هغه صحابي چې کله ټول رسول الله سلام دعاګانې کولې او ډیر زیات پریشان وو چلته زر فوج را روانو دلته د 300 کسان سره پاسه 313 کسان او ډیر زیات هغه پریشان وو چې دا خو موږ سره ناس له هشته نه غشته نو هغه صحابي ورته وی چې مونږ به د موسی علیه السلام د قوم غونډه ته نه وایو چې تلار شو ستارب دیو جنگيږي او مونږ چې کوم دیر استاد مخې ته استاد رسو استاد یو طرف ته بل طرف ته مونږ به جنگيږو چې مونږ ختم شنو بیا هغه تاسو لرانه دي دومره صحابه دا اصل الله پاک خیله دومره بیا مرتبه نه ورکړي
د دې لپاره الله پاک فرمایل چې دې دا خبرو کا چې مونږ خو بدل تناستی او هغه کوم چې کومي پر دغه تکیوي نو مونږه دې ته نه داخلي نو اوس الله پاک فرمایي قال بس موسی علیہ السلام الله ته فریاد کوي الله ته فریاد کوي ځکه چې کوم خو خبرونه منل کنه نو فرمایي قال ربي اے زما ربا انی زچیم لا املک اختیار نه لرم الا نفسي مگر په خپل ځان باندې ربا واخي او په خپل ورور باندې هارون علیہ السلام باندې ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين یا الله بلاوی راولي زمونږ په منځ کې د دې قوم په منځ کې بس دیوس زمان خبره بس بالکل شاته وګرځول او داس سخت خبره ما ته وکا چې ته ځا او ستارب دې جنگيږي او ته جنگيږي او موږ بدل تناستیو نو یا الله زما د دې په منځ کې جدایي راولي دومره سخت هغه الله پاک ترغه شو نو مفسرینو حضرات لیکلي دي چې موسی علیه السلام صرف د خپل ځان او د خپل رور ذمہواری وایستا دا غزو کسانو ذمہواری باندې غشتا ا سرداران چې دوی سره کوم مرګري ولی چې دوی دا خپل ذمہواری خو چونکه دوی ته پته و چې موږ په هر حال کې او په هغه ټیک د چې ایمان والو او خدغه خو ولې بیا هم د بل ذمہواری څوک نشي غشته کاغه ډیر قوي وي ډیر تاسو سره مرګري وي خدا هغه ذمہواری ته تر هغه پورې نشي غشتي چې کومه پورې ته روان شوی نه او ته بیا په جنگ کې نه نوته نه الله نو دلته کې چې هغه دعا کوله نو هغه صرف د خپل ځان او د خپل رور نوم واغشتو چې زه خو د خپل ځان ذمہواری مربا او د خپل رور پته می وسره سي دې ځان سره بوتلې شم په زور او نور به په دې باندې وسنه راسي ګوره پیغمبر د خدای ته نو بس بیا الله پاک سے چلو کو ارشاد شد الله تعالی قال الله پاک فرمایل فانها محرمه عليهم نو بس دا ملک حرام کو ما پدای باندې 40 سنه سلويخ کاله پوره بس دا تکي الله طرف نه حکم راغو چې اے زما پیغمبره تر سلويخ کاله پوره ما پدای باندې دا ملک حرام کو دی به اوس دی تاړو داخلي دی نشي نه د سیل لپاره نه د لکه نه د دغه لپاره تجارت لپاره نه است په بس په دې باندې ما حرام کو دغه خارونه اوس به دې زین اړوزي نه دا کېد خانه شو دی لپاره مفسرین حضرات لیکلي چې وادي تیز چې کوم دی تا تقریبا 30 کیلومتر داسې دی 15 16 یا 29 کیلومتر داسې دي مختلف روایتونه دي څوک 2945 یا دی دا وادي تیز دا تیز میرا چې کومه ده اشګي چې دي چې کومه کې دی خدای پاک سار کړیو او بعضی لیکلي دي چې دا 17 کیلومتر داسې د پلانواله دی تقریبا 30 کیلومتر د دې داسې وګدواله دی نه دا دی خو دغه کې دی نه شام کې نه دی دا د مصر کې دی د خواچرته یو لوی صحرا را سیرای سینا مرتوي او وادي تیه مرتوي دې کې د ایثارو دا صحرا وا پدې کې بوټه موټه نه کېدو هیڅ پکې دغه نه کېدو دای و ټول ورځ بیا را چې خلک فرمایي صدیق قال بدای چې کوم دې مزل کولی دی وی چې دې نه وځو د سار ما خام پورې به مزل کو او بس الله پاک بیا غلط کې سار به کتل بیا به ما خپل ځای کې ګرځیدل واپس ولته براغلیو لکه ته چې جوبات نه وځما او دغه برانډي پورې لار شي د ګیټه پورې او ګیټ ته نه راسي هغه ګیټ ته او بیا راشي چې تو درې غیر بس په دغه ګیټ بلار شم نو بیا چې دې ګیټ لرو راسي نو بیا یې ورګه چې په دغه ګیټ بلار شم نو بس دې کې بده لکه دلته باندې سار شو دلته باندې ما خام شو 5 کیلومتر لار وا بس غلطي ده الله پاک چې په سړی سرو ګرځي نو بس هغه خو بیا څوک نشي سمولې دې پدې کې سلويخ کال تیر کو نو ټول نړمبه هارون علیه السلام وفات شو التخخ شو په دغه ځای کې او ما غځای کې او بیا ورپسې کال شپږ میاشتې پس موسی علیه السلام وفات شو او بیا الله سبحانه وتعالى دغه بل
یوشع علیه السلام غالبا نوم داسې راغلی دی زمانه اوس پوره صحیح نوم شمعون علیه السلام دی او یوشع علیه السلام دی دې دوه کې یو دی هغه الله پاک نبی کو او هغه چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی بیا د هغې نبی کو او دا وروسته بیا چې کله 40 کاله پس دغه خلک چې چا انکار کړو دا ټول مړه شو دغلته ختم شو ولې 40 کاله خو ډېر شوی دی که نو بس هغه خو هغه مشرانو یې دا انکار کړو بیا خو هغه بچي رالوی شو په بچو خو جهاد نو فرض کنه چې کوم نابالغ وو هغه نابالغ بیا بالغ شو یعنې 50 کالو ته ورسېده 40 کاله پکې تېر شو نو بس هغه چې ټول مړه شو هغه ټول ختم شو بیا هغه نوو کسانو باندې بیا الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو هغه طالوت دی بیا راغه ټول او پیغمبر ته خپل پیغمبر ته هغه ته وایي چې موږ له بادشاه جوړ کا چې موږ خپل وطن واپس والو لکه مثال یو قوم چې هغوی په دغه باندې راغلي د خپل قوم نه چاراویستي د هغوی په اولاد کې به جذبه را پیدا شي چې یاره خپل ملک موږ واپس والو تاریخ ووایي خلک ورته بیان کړي چې ستاسو خو هغه ملک و ستاسو هغه ملک و او ډېر ښکلی ملک مو هلته بانګوران کېده سرزې به کېدې او ډېر ښکلې میوې به کېدې باغونه و دغه نو هغوی بیا وایي چېرې دا موږ دا ملک والو بیا ولا الله پاک چې کوم دی نو بادشاه مقرر کړو طالوت او د هغه په ذریعې سره بیا الله پاک هغه فتح دلته کې الله پاک وفرمایل چې 40 سنه دوی 40 کاله یتیهون فی الارض هغه په دغه ځای کې څه چلو شو چې ګرځېده به په دغه ځمکه کې او لار به ورته نه معلومېده فلا تأس علی القوم الفاسقین نو ته مه غمجن کېږه په نافرمانه قوم باندې دلته کې اوس الله پاک وفرمایل چې داسې قوم چې هغوی په خپل ځان ظلم کوي د داسې قوم په باره کې خفه کېږه مه دا د الله عذاب چې په چا باندې راشي نو لهذا دا څوک چې خپله نافرمانۍ کوي که نه نو دا په خپله د الله په عذاب باندې ککړ شي نو لهذا دا بعضې ګورو مونږ په بعضو قومونو باندې د عذابونه چې راغلي دي نو مونږ وایو یاره دا غریبانان داسې او دا غریبانان داسې دا دوی که څه چل وي الله سبحانه وتعالی ګوره ډېر زبردست ذات دی هغه ته د هر چا د زړونو د حالاتو د هر یو څیز پته ده الله پاک د مونږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي یا الله زمونږ اناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي مونږ نه که څه ګناه خطا څه کمې زیاتې په دې کې شي په معنا او مفهوم او تفسیر کې څه کمې زیاتې شي معافرت وکړي یا الله مونږ کې که څوک بیمارانی بس کورونو اسپتالونو کې څومره بیمارانی شفایابې کې څومره قرضداران دي قرضونه د اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات تا ته معلوم دي خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د چا اولاد نشته نیک صالح اولاد ورکړي چا ښځې بیبیانې او خاوندان نشته نیک صالح ورکړي یا الله څوک په څه قسم مصیبتونو آفتونو کې دغه مصیبتونو آفتونو ته لکي په امت د محمد صلی الله علیه وسلم په ټول عالم کې الله رحم کرم والا معامله ورسره وکړي صالحان بندګان وګرځي هدایت ورته وکړي ټول مخلوقات ته هدایت وکړي چرچا کې قسمت کې هدایت دي تباہ او هلاک کړي په آخر کې ودا عظیم شان کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله